السلام علیکم عزتمنو. زمونږ نننې معلومات زمونږ د خان بابا دی چې د مردان اوسیدونکی دی او د پاکستان مشهور پهلوان دی. هر سړي ته چیلنج ورکوي او چې وسکین ډېر اخلاقي دی. په اخلاقو یعنی د اخلاقو په اړه باندې موږ څه تعارف نشو کولی. دومره اخلاقي دی چې یو څو ورځې مخکې ولا د افغانستان نه شیرخان پهلوان راغلی و او هغه ورته چیلنج ورکولو او خو خان بابا ورته ویلې دا زموږ د پښتنو اوجه ده او د پښتنو دیاره ده. زه نه غواړم چې دلته کې زه ستا چیلنج قبول کړم. او عزتمنو چې نور ورته څه ویلي دي زموږ ټول معلومات تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټاډۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. شیرخان پهلوان د افغانستان دی چې خان بابا پاکستان پهلوان ته چیلنج ورکړی او خان بابا ورته ډېر ویلې چې ته زما میلمه یې زما ډیرې ته راغلی زه نه غواړم چې تا ستا چیلنج زه قبول کړم. ستا ډېر شوق کېږي نو ما سره د پېښور په چوکۍ یادګار کې ما سره ټیم وټاکه او هلته کې زه تا ته په چیلنج باندې ویم ته د ما نه دا مقابله وګټه. خو عزتمن تاسو چې په دغه ویډیو کې وګورئ شیرخان ډېر تیز په خان بابا باندې ورځي او خان بابا ته چیلنج ورکوي خو خان بابا د شیرخان چیلنج نه قبلوي. خان بابا ورته بار بار وایي چې نه په کلار باندې کښېنه ته زما میلمه یې زه نه غواړم چې زه ستا چیلنج قبول کړم. پښتانه هېڅکله همداسې کار نشي کولی په خپله دیره کې میلمه سره جنګ وکړي یا چیلنج قبول کړي یا وله په پرزولو باندې ورشي. خو عزتمنو دواړه زموږ ته یو شانته دي او دواړه ښه کسان دي او ښه اخلاقیان دي. الله تعالی دې وله د دې نه هم غټه پهلواني وده ورکړي او الله تعالی دې دواړو ته ښه زندګي ورکړي. ځکه عزتمنو چې په داسې خلکو باندې زموږ ملک روشن دی او که د لړ دی او که د بر دی خو دواړه پښتانه دي. عزتمنو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټاډۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.